د زنانو په حقونو کارکونکي وایي چې زنانه د تعلیم، صحت او نورو بنیادی سہولتونو نه محرومه کول او هغوی زورول د قانون سرغړونه ده او هغه نه یوازې اخلاقی بلکې غیر شرعي جرم هم دی. د پاکستان اسمبلی ته د وړاندې شوی ریپورت مطابق په 13 کلونو کې په 3,000 زنانو تشدد شوی دی. خو د زنانو په حقونو کارکونکي وایي چې دغه شمیرې د تشدد د پیښو پوره عکاسي نه کوي. وایي چې ځای زنانه په کورونو دننه وي او هغوی په خپل ځان د تشدد پیښې نه رابرسېره کوي. په 400 کې زنانو د حقونو دپاره کار کوونکې رخسانه بیبي وایي چې د تشدد یو قسم په کم عمرۍ کې ودونه کول دي، ځکه چې د کم عمرۍ له وجې نه دوی د ژوند حقیقي مسایلو ته ځان نشي نیوي او نه یې قابو کولی شي، چې له امله یې ژوند د مشکلاتو سره مخ شي. چې کله دی وادو کې نه اغوی هم د تعلیم نه محروم شي، کور کې چې مالی حالات خرابي یا په دی باندې تشدد کیږي، ای حواله سره چې دینو هیڅوک بیا دا وی ته پوسټ نه کوي، आवाज نه اوچتي. مونږ د لپاره ناس ته مونږ خپل یو کمیټي جوړ کړی او تنظیم هم جوړ کړی دی. د یو کال مونږ په دې باندې لګیو، هغه مختلف مسایل دي چې لکه مونږ په دې باندې خبرې اترې کوو. مونږ کمیونټي ته لاړ شو، د خځو سره اویرنس سیشن وکړو. کوم عمره کې ماشومان لواده نه دی په کار ځکه چې راتلونکي داوی مستقبل هم تباہ کیږي. د لپاره قانون له هم پکار دي چې دې څه جرمانه راوتم د خلک داغي نه هم باوجود چې دینو پاغي باندې عمل درآمد نه کیږي، ځکه چې دا خلک نه مون کوي. مونږ خپل ګروپ جوړ کړی دی د هغه حواله سره دای په مسائل سره لګیو خبرې اترې کوو. کسه د زوی حیثیت اهمیت دی او باندې تعلیم څنګه هنر حاصلې د قشانت جنکو د پاره چې دی نو خو سہولت خو خوراک صحت کپڑا پیزار هوی د پاره ضروری ده. سیړونکو وایي چې په پاکستان کې د زنانو په ضد ګامونه پورته کولو کې زیاتوالی لیدل کېږي او د دې بنیادی وجوهات سماجی رویه، معاشي او ثقافتي مسلې دي او په دوی د تشدد په پیو کې هغه نارینه ملوث وي څوک چې زنانه بغیر د پوهې او شعور په خپل کنټرول کې راوستل غواړي. خو بیا کو دغه زنانه تشدد رستو متعلقه دارو ته خپل شکایت یوسي نو هلته هم مایوس شي او خبره په ځای پاتې شي. نو ځکه خودل شوی شمیرې کم ښکاري. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.